زما فصیح الرحمن نوم دی او د دې واحد ګړی اوسېدونکی یم. دا هو د کټونو کاروبار دی، اردو کې ورته چارپایانې وایي. موږ خو مخکې والد صاحب وو او د کار مار ته دغه هم نه و که نه، بیا هغه وفات شو، په ستاینه پس بیا د خپل دوکانونه هم دي، دې کې هم دا ورکوټ شانتې کار روان دی. ورو ورو انشاءالله الله پکې برکت اچوي، غټېږي. کټونه مختلف قسمونه دي او د نختر بازوګان چې دا پکې ایک نمبر کټ راځي که نه، دی نه هغه ګران دی. اوس نن سبا سپیدار ډېر استعمالېږي او د هغې هم ښکلي کټونه د بوڼ هم کړي دي او دا پټې والا نن سبا خلک ډېر ډیمانډ کوي. اوس مخکې خو بوڼ زیات و، پټه پکې نه وه. اوس دا پټه راوتې ده، دې کې بیا قسمونه راووته، تارونه هم پکې راووته. او د پټې را کټ خلک ځکه ډېر خوښوي، دا سپکي یو خوا بل خوا وړې هم چې او بوڼ هغه چې وي هلک ستغ هم دی نه، او کټمل هم پکې ډېر کېږي، نو د هغې د وجې خلک اوس پټې والا ته توجه ډېره وایي. او دا لږ اسان هم دی، لکه یو تار په دی چې کوم دی 3 تاره، یو پټی بوده به د 3 تارو والا زر هم وړلي کېږي. او بوڼ نن سبا ځکه خلک نه خوښوي، هغه ستغ هم دی که نه، خلک وخت وخت سره کمزوري کېږي، د هغه پام ضرورت وي بس پوسټ کړي د پټۍ. او هغه بېکاره بوڼ چې وي هغه اوس هم خلک لمدوي. او چې کوم ښه بوڼ راځي اوس خو صفایي ته اوس ورو ورو ترقي کېږي که نه، نو صفا بوڼ راشي هغه ضرورت نه راځي د ګنډولو د خورولو. د دې کټونو ډیمانډ خو په اوړي کې څه وایي، هغه وجه دا ده چې ګرمي کمرو کې ډېر کټونه راځي نه او بیډي که نه، او هغه ګرم وي او بار روزي، نو بیا یو کټ کې یو کس ګزاره کولی چې دی ماشوم یا بل څوک ځان سره نه شي پرېښودی، ولې چې ګرمي. بس کټ باندې خو خرچه چې کومه ده هغه 3000 پورې عام کټ باندې خرچه راځي، بیا چې لږ ښه شي 3.5 4 سپېشل کټ که نه. کټونه خو کلیو کې حجرو کې او دا مومندو علاقو کې غرونو علاقو کې دي شوقیان ډېر دي، دي هغه بل شان بوڼ هم استعمالوي، زیړ غوندې منځ یې ورته وایي، هغه کټونه یې خوښوي. او د ګرانۍ خو ډېر اثر راغلی، ولې مخکې به خلکو شوق نن کټونه اخېسته، یو په دی به یې 2-3 واخېسته، او اوس چې دی هغه مات ګوټ بازوګان راوړي، هغې نه غریبانان کټونه جوړوي د غریبۍ د ګرانۍ د وجې. دا خو دیر ته هم تللي دي الحمدلله، او افغانستان ته هم تللي دي زما د لاسه، دلته کې دا چارچاپېره کلي دي هلته هم ځي الحمدلله. دې کې خو پوه کې ډېر قسمونه دي او دا زیات تر د بنو نه راځي، او بنو ته هلته د پنجاب نه لرګي راځي، کیکر او بیره وغیره، او دا ډېرې مشهورې دي.